زمانگ دے پختنو علاقے تا هم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرگا را لے گلے وا اتر صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام را لے گلی دی پختنو تا اداغ اتو کسانو دا جرگے مشر خالد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دغه وقت کې پښتانه په افغانستان کې وو کوه سلیمان د یو ځای نوم دی په دغه ځای کې دا پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې د 2 زامنو اولاد دی فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو نو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو بچی هغوی د مصر نه هجرت وکړ افغانستان ته راغلل دلته کې ډېره شو بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاه او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل بني اسرائیلو باندې بیت المقدس هم خپل قبضه کې غشتو او د بنی اسرائیلو بوډاګان چې دا به قید کړل غلامان یې ته جوړول ماشومان به هم قید کړل هغه هم غلامان کړل ظلمي به وجل او اخر کې د زنانو بې عزتي یې شروع کړله نو د مصر بنی اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپل یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نشو نو زموږ سرونه افغانستان ته تللي دي هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به د سره مقابله کوو نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپل وروڼو تربورانو ته ویل وی په دې جاړو نه چې زموږ بوډاګان قیدیان شو غلامان شو په دې جاړو نه چې زموږ بچي غلامان شو جاړو په دې چې زموږ د زنانو بې عزتي کول غواړي نو د افغانستان والا چې دا ټکې وره چې خمنګ لا جمدي وو او زموږ په زنانو دونه ظلم کېږي چې بخت نصر د زنانو بې عزتي کوي نو آه و فغان یې شروع کړل یو فریاد یې وکړه چې خلا موږ یو د دغه آه و فغان نه رستو د دوی نوم شو افغان مخکې افغان نوم نو د بخت نصر د ظلم نه چې تنگ شو نو پښتنو له نوم کېښودی شو افغان او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به هم یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ دغه وخت نه افغان نوم شروع شو بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډېر قدر وکړ خبرې واورېدې خو یو ټکي ورته وکړه چې کم مشر را لېږلی نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو د هغې نه پس به فیصله وکړو صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو ښکلې ښکلې خبرې وکړلې نو پیغمبر علیه السلام خو کولې ښکلې خبرې خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې یو ښکلې خبره کړې ده اولئک فتحان الاسلام دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده دا کشته پسین کې چې ګوري نو مخکې یو کوټګۍ ده یو وروسته کوټګۍ ده او غیر چاپېره څلور دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې فتحان وایي لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشتۍ سره مشابه کړ او دا پښتانه د دغې اسلامي کشتۍ پشتي ده یعنی پښتانه ډېر ښه دي د اسلام ملاتړ دی تعاون او امداد کوي پښتانه ځکه یې ورته دا ټکې ووایي فتحان الاسلام لفظ چې د مدینې منورې نه افغانستانه پورې را رسېده نو په لاره ګرېده را ګرېده ترمیم پکې کېده پښتنو ته چې راورسې نو دوی وی اولئک پښتان الاسلام د فتحان په ځای پښتان الاسلام بیا دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نه پښتان او بیا پښتان کې وی پښتانه، آخر کې قلقله که پښتانه رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نه هغه ځای کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نه هغوی ویل اولئک پټحان، پټحان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا د سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پیښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو سره. دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز را رسول دی. دین علاوه نورم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پیښور په لار، او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلا جوړه ده، دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو، او د ځان له یو قلا جوړه کړې ده، او د قلا نه بهر د خپل قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیر شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سره پس اٹک شو. اوسنۍ قلا دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلا ده، خو دې نه مخکې دا قلا جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. اسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وواله زموږ د شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لېږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه دې کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې دپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیدې او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وي. هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره د دی. هغه به د شپې ګشت کو، د ټول هندوستان بادشاه او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف ولا لرې کم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې ظالمو د سلام جواب وکړو. دن یې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری یم. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه. کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه. بیا یو زلمي اواز وکړي هلکه کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع کړې.
نو بل کس وی چې من خو غلیو غلا له راجمع شوي یو خو دې مجلس کې څه زاړه ملګري غلي دي زاړه ملګري خو څوک پکې نه وي ناشنا ملګري راغلي دي نو هر یو کس کې که څه کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تپوس کوي تا کې کم کمال یو غل وی ما کې دا کمال دی چې د علاج کې مې دونه طاقت الله اچولی چې یو مضبوطه قلاوي زه په یو لاس کنډرو کم نه په خپل هم نه نوځم او ملګري م دننه کم بل وی ما کې دا کمال چې زه سپېمې داسې راکاږم نو پوه شم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وی زه خو د دې ځناورو په خبرو باندې ښه پوهېږم یو کس وی ما کې دا کمال دی چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څه ووینم نو بیا خطا کېږي نه نو محمود غزنوي ته یاله کوي تا کې څه کمال شته هغه ته یو ما کې یو کمال شته یو سړی چې 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخوړم نو بس د 500 نه بچ کېله کوي ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه موږ خو غلیو کېدی شي چې ته ګرفتار شو او ته ګیره وخوځې نو موږ به د سزا نه بچ شو ستا دا کمال ښه دی بیا وایي داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې لپاره د یو مشر ضرورت دی ځان له باچا مقرره کړي که نه نو زموږ د دې ملګرو باچا به څوک یې یو ته قوم دا خلک که نه چې دا ګیره وخوځې د 500 نه خلک عمدې باچا کې نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا وایي چې داسې با کمال با هنره ملګري خو چې تراجمه شوي نه دي لکه دا نن خو داسې غلا پکار ده چې واپسې بیا د بلې غلا ضرورت پیښ نشي نه یو غل وتی خو د محمود غزنوي په کور به ورشو ډېر غوړ کور دی ښکلی ورشو هر څه به تېرولو وی راځئ چې پې ورځو روان شو د محمود غزنوي کور ته چې نږدې شو نو سپو غپل ډېرې چغې والې د محمود غزنوي د کور مخې ته یو سپی په 13 پروت دی سر یې لګولی دی غږ نه کوي بل سپي ورته غوږ کې داسې غپ وکړو نو هغه هم سر پورته کړ یو غپ یې وکړو بیا سر کېښودو یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چغې وایي دوی څه وایي هغه ورته دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده وایي دا چغې وایي وی دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرامه ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا په کور ډاکر ته داسې غلي وده پروت یا ډ غوږ نه کې وی هغه سر پورته که غپ یې وکړ نو ورته هغه وایي چې باچا پخپله ورسره دی موږ ورسره څه وکړو نو دوی یو بل ته وکتل چې او باچا را سره دی بیا د باچا کور ته ورننوتل او خزانې معلومې کړلې او پنډونه ځان له جوړ کړ چې څونه پنډ څوک راوړي شي یو پنډ یې محمود غزنوي له جوړ کړ ورپسره کوي دا پکې ستایي څه شوله د کور غله راووتل محمود غزنوي هر یو کس ته ګوري چې دی کم کور ته ځي او دی کم کور ته ځي د هر یو غل کور یې معلوم کړ کور ته لاړه دی او بیا آرام یې وکړ او سهار یې پولیس والا راوستی دی فلاني کور پسې ورشئ او غلا یې بېګا کړی سره نه مال یې راولی دربار کې حاضر کې بس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کړ لاسونه یې تړلي بادشاہ په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غله دي د باچا د کور اغلا کړې ده فلانی چوک ته بوځي او هلته یې ځوړن کې او دومره ورځې به ځوړن دي خلک به ځي او راځي ورته به ګوري عبرت به ترې والي چې د باچا د کور اغلا کوي دا بیا سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو یو غل دی کله رنګ ښه شي او کله خراب شو دا نور خو ټول خراب شو آخر کې حکم وشوی روانې کې چې روان شو نو د یو غل مخ راواړو بادشاهان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو آخر کې م راته نه وایه چې څه ارمان شته نو ورته یې ښځه وایه پړه دې څه ارمان کې نه ووایه وایي زړه کې مې دا ارمان دی چې بېګا موږ غلا له راتونه اوله میټینګ کړو په هغې میټینګ کې چې کم غل کې کم کمال و هغه هم بیان که په مقعر چې خپل کمال خولم دی خو بېګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما له خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازه دي زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال دی ده کې وی بېګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې م یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صیبه بېګا میټینګ کې خو تم موږ سره وی
وی صاحب تا مخیر کې سویلیو تا وی چې یو سړی 500 ته ورسیږي او زه ګیرو خوځوم دا 500 نه بچ کېږي مهرباني وکړه ګیرو خوځو چې 500 نه بچ شو هغه خنده وی صاحب ما ټول بخلی لاسونه ولا پرانځه ټوله پرانستل د 500 نه بچ شو دې قصې ته بیا د سره وګوره چې دې کې څه عبرت شته نصیحت پکې شته او عبرتونه نصیحتونه پکې شته د محمود غزنوي په مخ کې داغه ټولې خزانې لوټلې کېدې خې ورته کتل خو غږی نه کو خو چې سبا له عدالت کې کېناست او په غصه او په جلال کې راغی وی دا ټول پانسي کې څوک ته چا خلاصولی شو نه دغه شانتې نن موږ د خدای نه غلا کوو دا موږ چې د شریعت خلاف کارونه کوو نو دا موږ د خدای نه غلا کوو خدای راته ښه ګوري نن غږ نه کوي خو سبا د قیامت په ورځ چې وي دا ټول جهنم ته واچوي نو څوک به هم ترې بچ کړي څوک هم ترې نشي بچ کولی یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چې د دنیا دا څومره هنرونه او کمالات دي په دې باندې غاوره کېږه ما د دنیا هنرونه او کمالات بنده تختیدار ته رسوي نو د دنیا په چالاکۍ او په هنر دوکه نشي غاوره نشي او یو دا چې ټول هنرونه خو کامیاب نه دي خو دا یو هنر چې پیژنګلو دا د یو غل باچا او پیژند ځان یې بچ کو خپل مرګري د 500 نه بچ کړ نو دا معرفت او پیژنګلو دا پکې یو ښه هنر دی نو په دې دینی مدرسو کې معرفت الهي الله ورکوي دینی مدرسه کده بنینو دی او کده بناتو دی پدې کې عالمات دی او که علما دی دوی له الله معرفت ورکړي دی نو هر عالم دی قوم ته سم لار ښیي منځ کوه حج روژه زکات کوه د نیکۍ کارونه کوه د بدۍ نه ځان بچ کا غلا مکوه جواری مکوه زنا مکوه غیبت مکوه نو سم لار د تخی چې په دې روان شه او روانه لار د تخی چې د دې نه ځان بچ کا نو دې عالمانو ته الله معرفت ورکړی دی د دې معرفت د وجې د ټول قوم د الله د سزا نه بچ کوي د الله د مخالفت نه بچ کوي نو دې دینی ادارو سره دینی مدرسو سره تعاون کوا امداد کوا د دې ملاتړ جوړ شه مخالف یې مه جوړېږه دا علما اولیاء الله دا الله دوستان دي الله به دا خپل دوستان جنت ته بوزي دوزخ ته نه عوام پاتې شو دی به چرته ځي پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب بنده به هغه چا سره چې چا سره محبت وي نو الحمدلله زمونږ د علاقې پښتانه د عالمانو سره مینه محبت کوي نو که عالمان د علم د برکته الله جنت ته بوزي نو دا عوام د عالمانو د مینې محبت د وجب الله جنت ته بوزي الله پاک دې ستاسو د درس او تدریس او دینی خدمات په خپل دربار کې قبول کړي او د دې فیض او برکت غير جابر طول علاقته الله نشكي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.